سنت هر هغه طریقې ته ویلی شي چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم قولا یعنی وینای کړي چې دغه کار تاسو ترسره کړئ خو په هغې باندې لزوم واجب کېدل خامخا کولی نه فرمایلي دغه شانتې عملا چې یو کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی خو نورو صحابو ته د هغې باره کې حکم نه وي کړی دغه شانتې هر هغه کار چې صحابو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې باندې کړی وي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې باندې خاموشه پاتې شوی وي هغې باندې منع نه فرمایلي دغه ته چې کوم د سنت ویلی شي بیا د هغې نه بعد د دې په مقابل کې د سنت مقابل کې بدعت راځي بدعت هر هغه کار ته ویلی شي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د قرآن مجید نه د صحابو نه او تابعینو نه د تبع تابعینو نه د هیڅ چا نه هم نه وي ثابته بلکې د هغې نه وروسته خلکو خپل طرف نه دین یو ګڼلی چې هغې د دین ویلی شي دین مطلب دا چې هغې به چې کوم هغې هغه عمل در سره کولو باندې دوی الله رب العزت نه د ثواب متمني چې الله رب العزت موږ او تاسو ته په دغه باندې ثواب را نصیب کړي یعنې ثواب په نیت باندې دغه عمل در سره کوي او نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي دغه شان نه د قرآن مجید نه ثابت وي نه د صحابو نه ثابت وي او نه تبع تابعینو نه تابعینو نه ثابت وي بهر حال کله چې موږ تاسو ته د سنت او د بدعت تعریف معلوم شي نو باید چې موږ تاسو خپل دغه ټول اعمال چې کوم عمل موږ سره کوو هغه باید اول په دغه طرح کې وتلو چې دغه کار موږ تاسو چې کوم راپاتې ده د فرض او د واجب نه وروسته دا چې کوم د سنت ده یا بدعت ده د سنت نو په بسم الله په هغه باندې چې کوم د ابتدا کول پکار دي شروع کول پکار دي او که چېرته سنت نه هټ کړي یعنې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه قولا ثابت وي نور نه عملا ثابت وي او نه داسې شوي وي چې نور صحابه کړی وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خاموشي اختیار کړې وي دغه درې اعمالونه دغه درې قسمونه ځان ته وي نو بیا باید چې هغه عمل نه موږ تاسې د هغې نه پرهېز وکړو د هغې نه اجتناب وکړو په دغه ټولو اعمالو کې موږ تاسو په معاشره کې ډېر داسې اعمال دي چې هغه د بدعت نه ته اختیار کړې ده او موږ تاسو ته اول کې حدیث شریف د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هر هغه کار چې هغه نه په قرآن مجید کې وي نه په حدیث کې وي نه صحابه نه ثابت وي او نه چې کوم تابعین او تبع تابعین نه ثابت وي او بیا یې هم خلک د ثواب په نیت باندې وکړي گویا چې په دین کې د یو نوې خبر راخلاق کړله که دغه کس ته عمل ترسره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه کار ته بدعت ویلی شي او بدعت چې کوم د سراسر ګمراهي ده او د ګمراهۍ ځای بیا هغه جهنم ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه کار چې هغه په دین کې سړی نه وی داخل کړي ثواب په نیت باندې وکړي او د صحابو نه تابعینو نه قرآن او حدیث نه ثابت نه وي دغه کار ته بدعت ویلی شي او د بدعت چې کوم د هغه سراسر ګمراهي ده او د ګمراهۍ ځای هغه بیا جهنم ده د دغه بدعاتو قسمونو نه یو څو مختصر تاسو ته وړاندې کوم زموږ تاسو په معاشره کې چې کله مړی وشي د هغې نه بعد په درېیمه ورځ باندې موږ تاسو خامخا لازمي خیرات کوو لازمي طور سره موږ تاسو خامخا خیرات کوو که خامخا د یو کس وس ته رسېږي یا یو داسې کس وي چې هغه دا اراده کړې چې په پنځمه باندې وکړم یا په میاشت بس وکړم او پسې خیرات نو نور چې کوم معاشره کې کسان دي هغه بار بار د هغه نه تپوس کوي څنګه څنګه خیرات شته او پسې که نه شته دا نه چې هغه وکړي د خیرات بلکې هغه ته یو قسم د پیغور جوړوي بهر حال نو هغه په دې نیت باندې کوي چې ثواب دغه کومه صدقه کوم د هغې ثواب ورسېږي دغه مرحوم پسې یا چې کوم د هغه سره هغه وخت سره پیسې نه وي موجود خو زموږ تاسو معاشره کې نور چې کوم دوستان یاران دي هغه ورته بار بار تپوس کوي چې خیرات پلی ورپسې او که نه کړي یعنې مثال په طور سره هغه مجبوره کړي اندازې ته چې هغه ورپسې خیرات وکړي نو موږ او تاسې دغه په درېیمه ورځ باندې چې کوم خیرات کوو دا نه په قرآن مجید کې شته نه په حدیث کې شته نه صحابو نه ثابت نه تابعین نه ثابت دي او نه تبع تابعین نه ثابت دي خو بیا ورسره دا هم یاد وساتئ زه دا نه وایم چې دغه خیرات ورپسې مه کوئ زه دا نه وایم چې دا ختمونه ورپسې مه کوئ ختم چې کوم دغه څه په دوی کې چېرته ناست دي هغه ځای کې ورپسې یو تلاوت یو آیت تلاوت وکړي او د هغې ثواب ورپسې ورسوي هم ورپسې رسېږي که چېرته په ګاډي ته ناست یې ګاډی چلوي هغه ځای کې یو آیت تلاوت کړي د هغې ثواب ورپسې ولېږي هغه ثواب هم ورپسې رسېږي که چېرته ته په چېرته یو داسې ځای کې ناست یې هغه ځای بلکل پوره پټي باندې ناست دی هغه ځای کې هم ناست دی ته چېرته چاله یو 10 روپۍ ورکړي په دغه نیت باندې چې دغه ثواب د مرحوم پسې ورسوم په هغه ځای کې هم ثواب رسېږي
نن سبا موږ تاسو معاشره کې دغه درېیمه ورځ زموږ تاسو عوامو خاص کړی دغه شي لپاره ده خاص کړی دغه شي لپاره چې څنګه مړی وشي د مړي په درېیمه ورځ موږ تاسو پسې خیرات کوو دغه عمل در سره کول یعنی دغه درېیمه ورځ لازم ګڼل دغه چې کوم په شریعت کې نشته دا ګناه ده یعنی موږ تاسو په خپل ذهن کې دا وایي چې دا عمل در سره کوم دا چې کوم یو نیک عمل ده دا ثواب په نیت باندې کوم هغه ورته موږ تاسو لپاره وبال دي چې ګناه جوړه شي نو باید چې موږ تاسو دغه رسم ختمولو لپاره دا معنی نشته چې مثال خیرات یو بس ونه چې خیرات یو بس بالکل شي خو موږ تاسو معاشره کې چې کوم رواج جوړ شوی چې په درېیمه باندې کوي ته باید چې هغه په څلورمه باندې وکړي ته باید چې هغه په دویمه باندې وکړي ته باید چې هغه پنځمه باندې وکړي ته باید چې هغه په میاشت پس وکړي خو دغه چې کوم رواج جوړ شوی دغه رواج چې کوم جوړ شوی د درېیمې ورځې چې په درېیمه ورځ باندې خامخا خیرات کولي دغه چې کوم دا هیڅ قسمه یو ځینه هم ثابت نه دي په دې بنا باندې چې کوم د اجتناب پکار ده دغه شان د څلوېښتمه ورځ باندې هم موږ تاسو په دې باندې عمل کوو څلوېښت ورځ چې پوره شي د مړي د هغې نه وروسته بیا ورپسې بل خیرات کېږي دغه شان هر جمعرات چې کله مړی شي د هر جمعرات ورپسې ختمونه کېږي داسې هغه کې دا یو لازم عمل ګڼل کېږي نو دا ټول چې څومره اعمال دي چې کوم نتیجه وایي 40 وایي جمعراته یا صالحه چې څه شی نوم ورته اخیستل کېږي چې یو ورځ خاص شوی وي دغه کار لپاره چې یاره مړی وشو د هغې نه بعد عوامو دې نه یو ثواب جوړ کړی چې خامخا په دغه ورځ باندې مړي په څه ناسې ایصال ثواب کول دي دا چې کوم د روح کار نه ده ما تاسو ته خبره وړاندې کړله چې ایصال ثواب چې کوم د یو ورځ پس هم کېدلی شي میاشت پس هم کېدلی شي کال پس هم کېدلی شي خیرات چې ورپسې کوي کال پس هم کېږي میاشت پس هم کېږي ورځ پس هم کېږي هر وخت کېدلی شي خو هغه ورځ چې کومه خلکو خاص کړی وي خپل طرف نه ثواب په نیت باندې وي دا چې کوم د شریعت کې منع راغلی نبي کریم صلی الله علیه وسلم صفاسو در فرمایي چې دا بدعت ده او بدعت چې کوم د ګمراهي ده او د ګمراهۍ لاره چېرته چې هغه بیا جهنم